السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا سورة تغابن دی. مخی سورة منافقین. په سورة منافقین کې د منافقانو حالات ذکر شو. په سورة تغابن کې د مؤمنانو حالت الله تعالی ذکر کړي. خیال کراله د مؤمنانو د الله توحید پکې ذکر کیږي، د مؤمنانو صفات پکې ذکر کیږي. الله فرمایي یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک. تسبیح الله لره کوي هغه سيزونه چې په اسمانونو په ځمکو کې دي. دغه الله چې دی دغه څه دي، دغه صفات څه دي، دغه دلایل د وحدانیت څه دي. غالبا په دې ځای کې دلایل د وحدانیت د الله تعالی هغه لس پنځله ذکر کوي. یو دا له الملک چې هغه لره بادشاهي ده، وله الحمد دا دویم، وهو على كل شيء قدير دا دریم. هو الذي خلقكم، الله هغه ذات چې تاسو پیدا کړی یې. فمنکم کافرون، بعض پتا څو کې کافران دي، ومنکم مؤمن، بعض پتا څو کې مؤمنان دي. دا دریم دلیل شي. والله بما تعملون بصير. سلورم دلیل خلق السماوات والارض بالحق. پنځم دلیل صورکم فحسن صورکم، تاسو له خپل تصویر در کړی دی. و الیه المصير. شپږم دلیل يعلم ما في السماوات والارض. اوم دلیل ويعلم ما تسرون وما تعلنون. او اتم دلیل والله عليم بذات الصدور. الم ياتكم نبأ الذين كفروا. آیا تاسو ته خبر د کفارو نه دراغله من قبل د مخکنا، هغه کافران چې کفر مخکې کړي دي، د دې خبر تاسو ته نه دراغله. هغه خبر داده چې عادیان او سمودیان سره څه شوي دي. فذاقوا دغه کفارو سکل دي وبال امرهم، انجام د امر د کفر خپل. ولهم عذاب علیم. ذالک دا عذاب ولولی الله ورکړي دغه قومونو لا بانه كانت تاتيهم راتب ديتا رسولهم رسولان ددي بالبينات فخار معجزو سرا. فقالوا دي اويل چا دغه قومونو ابشرون يهدوننا، اي انسان مون تبلیغ کوي، انسانان را تبلیغ کوي. فكفروا دي كفروا وتولوا وغرزل د حقنا واستغنى الله. الله د دین به پروا دی، الله د دین سره به پروا دی. والله غني حمید. زعم الذين كفروا، گمانو کو کافرانو، الله يبعثوا چې دوی به دوباره نه پیدا کیږي. دا گمانو کې چې دوباره ژوند نشته دی. قول تو ورته وی بلا دا شنه دا وربي زما دې قسم یې پر خپل باندې لتبعثن، تاسو به پیدا کیږئ. ثم لتنبؤن بما عملتم، بیا به تاسو خبر کړلې شي په اعمال استاد. وذلك على الله يسير. دا دوباره ژوند الله ته ډیر آسان دی. فآمنوا بالله ورسوله، ایمان راوړئ په الله او پر رسول باندې. والنور الذي اپاغه کتاب باندې انزلنا چې موږ نازل کړی دی. والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم اليوم الجمع، پاغه ورځ به الله تاسو را جمع کی. جمع بکی الله تعالی تاسو لره پاغه ورځ د جمع باندې چې هغه ورځ د صدا د قیامت. خیال کړه دا یوم دا ظرف ته پوښې بکنه د پاره د سو د خبيرون د پاره. خیال کړه چې الله عالم دی پاغه ورځ باندې چې تاسو برا جمع کی. ذالک یوم التغابن، دغه ورځ د حسرت، دا د افسوس ورځ ده. په دې کې به انسانان سو کی افسوس وو کی، او د افسوس نه بغیر به بل څه نه. حدیثو کې راځي کنه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا الله حبیب فرمایي دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی تاسو کو دا صحابه کرامو نه چې ډیر مفلس او غریب څوک دي. اصحاب ورته چې مال وسره نه، دغه ډیر غریبي وینا، دغه ډیر غریب نه دی. ډیر غریب هغه بنده دی چې نیکی به بلا شي کړي، هغه ټول نه کوي. ابا میدان د قیامت ته حاضر شي. خود بچاته کنځل کړي، څوک به قتل کړي، څوک به وهلي. د دانه کې به په حقدارو باندې تقسیم شي. هغه پورا حقونه به بیا میلاو نشي. بیا به خلق فریادو کې چې الله دا خو د انصاف ورځ ده، مونږ ته خو حق میلاو نشو. بیا به د دې دا ګناهونه راوغسل شي د دغه حقدارو، او د دې چې نیک انسان په دې عمل نامه کې به واچول شي.
او بیا به په فیصله د څه وشي د جهنم وشي نیکی به ترنه بل ته لاړې شي او بدۍ به ورله د بل راشي فیصله به د جهنم وشي وی دا ډېر فقیر انسان دی دی به دغه وخت کې افسوس وکړي چې یا الله دا څه وشو ما خو چې دلته څه نیکی کړې وې په دنیا کې خو رانه ټولې څه شولې ټولې رانه تقسیم شولې خیال کې راله دغه یوم التغابن د معنی ورځ د حسرت ومن یؤمن بالله چا چې ایمان راوړ په الله تعالی باندې ويعمل صالحا او عمل صالح کو یکفرانو سیئات الله به معاف کی دته گناهونه ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها بدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا چاچ کفر کو وکذبوا بیااتنا او تکذیب کو د آیاتونو زمونږه اولئک اصحاب النار دا جهنميان دي خالدين فيها وبئس المصير همیشه په جهنم کې او دا ډیر ناکاره ځای د څه دی د واپسۍ دی ما اصواب من مصیبت هغه نه رسیږي د یو مصیبت نه چرته چې انسان ته مصیبت رسیږي دا د الله په حکم سره الا باذن الله مگر دا په اذن د الله سره دی کم مصیبت چې انسان ته رسیږي دا په اذن د الله سره بل ځای کې راځي ما اصابک من سیئه فمن نفسه چې کوم تکلیف بنده ته رسیږي دا د بنده د اعمالو نتیجه ده دواړه خبرې دي بغیر د حکم د الله نه خو هیڅ نه کیږي کاغه مصیبت ده او کاغه رحمت ومن یؤمن بالله چا چې ایمان راوړو په الله تعالی باندې یعنی دا عقیده وساتله چې دا مصیبت ته الله د طرف نه ده یهدی قلبها مضبوط کی الله تعالی زړه ده چې چا ایمان راوړلو چې دا ټول خیر او شر د الله د طرف نه دي د زړه نور مضبوط شي او د زړه مطمئن شي او دغه مصیبت د لپاره نعمت جوړ شي مولانا قاری طیب رحمت الله علیه چې د دیوبند شیخ الحدیث تقریر کو په حقانیه کې په دې آیات کریمه باندې او دا ویل چې د مسلمان د لپاره دا مصیبت هم رحمت ته او رحمت هم څه ده رحمت ته د مسلمان د لپاره مصیبت هم رحمت ته او رحمت هم رحمت ته مصیبت ولا رحمت ته چې دې په صبر وکي او د په ځل کې الله تعالی اطمینان واچي دغه مصیبت ته د لپاره څه جوړ شي نعمت جوړ شي والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول او اطاعت کوي د الله او د رسول فإن توليتم كتاسو اعراضكم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن من أزواجكم بشك ببيان استاسو چدي وأولادكم أو أولادنا استاسو چدي عدو لكم دا دشمنان استاسو دي فاحذروهم دا دين يروكي دا استاسو أولادنا او دا استاسو خزي دا استاسو دشمنان دي دا استاسو سدي دشمنان دي خیال کراله د دین وایره شان نزول داده مال عوف ابن مالک اشجعی رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دي کله چې بده جهاد موقع جوړ شوله نور مجاهدین به جهاد تل دته بخزه په جاړه شوله و سړی نه کتلار شنو ما سره به د شپې سوکي ځامن به وته وځ په جاړه شو ودا جنو چې تلار شنو مونږ ته ګول ګول بیا سوک وای په شي پکا نتاجی په پاتش د جهاد نه بس شو پاتش دا آیات کریمه تفسیر ابن کثیر لیکي چې دغه د دې ګول د وجنه دا چې کوم دی نازل شوی دی په شي پکا چې دا مایند استاسو دا خځ استاسو او دا بچی استاسو دا استاسو دشمنان دي فاحذروهم د دین ير او کوي ان تعفو کچره تاسو عفو وکړه وتصفحوا او اعراض مکو د دینا لخت پس مر علی وین تعفو چې تاسو وز په باندې کې شنه لخت پرې کوي په خدا په بچورا کې دی نه وین تعفو لخت مرګ دی خپ ونر باندې وای بچیا سبب بیا راځم ولې خپه کېږي خځه تم تسلی ورکا پوښ به کنه چې ته بلا ملا بدلا چې کم نه هوا په نه لګېدلې زبر راغله پوښ به نو د خوشاله وتصبحوا امخم تنا وغرضا وتغفروا ابخششم کو کچری سخت خبرې مو سره کړي دا غیم بخانه وغختنه
فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم بشك مالون استاسو وأولادكم أولادون استاسو فتنة دا امتحان دي والله عنده أجر عظيم دا الله سره لوی اجر دي فاتقوا الله ما استطعتم دا الله نه ویریږي چې څومره استاسو طاقت وي چې څومره طاقت ها ببل ځای راځي اتقوا الله حق تقاته حق يرى ستوي أن تطاع فلا تعصى أن يطاع فلا يعصى حق يرى أو أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر خیال کرا لك وأن يذكر فلا ينسى حق يرى داد چې دا الله ذکر بنده کوي الله نه یری کوشش وکړي دا الله اطاعت کوي او نافرمانی نه کوي دا الله شکر کوي ناشکری نه کوي ومن يوق واسمعوا واوري حکمونه د الله واطيعوا وانفقوا او انفاق کوي مال د الله په لار کې لګوي خیر لکم دا ډیره بهتر ده پاره تاسو خیال کرا لك انفقوا خیر لکم خیال کرا لك انفاق خیر لکم انفاق کوي د یو مال د حلال مال خیر حلال مال ته ویل شي د حرام مال ثواب نشته ومن يوق شح نفسه هغه څوک چې بچو د بخل د نفس نه اولئک هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا کچاره تاسو قرض ورکړه الله تعالی ته په قرض حسن سره قرض حسن سو د الله نه بدلا غواړي دته قرض حسن ویل شي یضاعف لكم الله بدو چنکی تاسو لرا ويغفر لكم بخشش بکی تاسو ته گناهونه په دې انفاق او د صدقات په وجه مستاسو گناهونه معاف شي والله شکور حلیم عالم الغیب والشهاده العزیز الحکیم